الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. محترم علماء کرام، زماد اشاعت التوحید و سنہ غیور مسلمانانو شدایانو فدایانو، د ډېر وخت نه د درې ورځې تقریبا تېرې شوې، څلورمه ورځ روانه ده. تاسو چې کوم د استقامت، د صبر او د تحمل مظاهره وکړه، دا یقینا د دې مرکز سره د مینې او د محبت ثبوت دی. الله رب العزت ته په دې کې نور اضافه وکړي. اشاعت التوحید و سنہ دا صدا سے د دې ځای نه نه دی راپورته شوی، بلکې دا د علماء دیوبند چې کله مولانا محمد طاهر پنجپیر رحمه الله د هغه ځای نه فارغ شو، د هغه ځای نه راغی دلته کې دا باغ یې ولګاو او دا باغ سمسور شو. وقت په وقت باندې خلق لګیا دي، اعتراضونه کوي. مخکې بیانونه وشو، په هغې کې دا خبرې ټولې مخې ته راغلي، چا اعتراضونه کړلي، چا څه ویلي، چا څه ویلي. څوک وایي دیوبندیان نه دي. زمونږ شیخ مولانا محمد طاهر پنجپیر د دیوبند نه فارغو، دارنګه مولانا غلام الله خان رحمه الله، مولانا عنایت الله شاہ بخاری رحمه الله، دارنګه د وفاق المدارس العربیہ پاکستان اولنې صدر مولانا شمس الحق افغانی رحمه الله، دا د کم ځای فارغو، دی د کم ځای نه دا مسله او دا کم ځای ته راورسوله، او موږ هم د هغې علماو په نقش قدم باندې روان یو. چا ویلي اولئک آبایی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. دغه شان کاغا پنجپیر شیخ رحمه الله، کاغا غلام الله خان رحمه الله، کاغا شمس الحق افغانی رحمه الله، داغه پشانتی څوک د موږ ته وښیي. وس په دې دور کې زمونږ امیر محترم داغه پشانتی که څوک یې وی، که څوک یې اور لا کې دکا دو، که څوک یې موږ ته دې وښیي، که داغه پشانتی څوک یې، څوک داغه پشانتی نشتی. رسول الله صلی الله علیه وسلم قاضی شمس الدین سے اولنې صدر د وفاق المدارس العربیہ پاکستان، دغه علماء کرام، دغه زمونږ مشرانو، موږ هم د هغې په نقش قدم باندې روان یو. موږ یقینا چې علماء دیوبند او موږ دیوبندیان یو. بعضې خلک که دا وایي چې دا دیوبندیان نه دي، نو د هغې سره موږ څه فیصله کوو په دې باندې چې راځئ څه مسلې دي چې هغه وګورو، چې هغه زمونږ علماء دیوبند سره کړلي، او دلته کې تاسو هغه کم څه وایئ. په هغې کې که ګورئ د سنتونو وروستو د دعا خبره کوي، که په هغې کې د فرضونو وروستو د جمع دعا خبره کوي، که په هغې کې د سماع الموتا خبره کوي، که په هغې کې د جنازې نه وروستو د دعا خبره کوي، په هغې کې د مړو د خوراک خبره کوي، که په هغې کې د اسقاطونو خبره کوي،
کپاغے کے د ذکر بالجہر خبره کې کپاغے کې نور بازي مسلې دي چې هغه زمونږ او د دې بازي خلکو چې هغه ځان ته دیوبندیان خو وایي لیکن اصل دیوبندیان نه دي ولې د هغې پیروکار نه دي د هغې په نقش قدم باندې نه دي روان زمونږ په دغې مشرانو کې په دغې علماء دیوبند کې انور شاه کشمیری رحمت الله علیه خلیل احمد سارمپوری رحمه الله دارنګ رشید احمد لدھیانی رحمہ اللہ رحمہ اللہ پاگے کی عزیز الرحمن چی فتاوہ دارلوم دیوبند لکلا احمد گنگوہی رحمہ اللہ چی آغاز پا مشرانو کیو دارنگی بازی نور کتابونا چی آغاز لکل شوی دی علماء دیوبند لکلی رازی دیوبندیان تاسو یہ کہ دیوبندیان منگو محمد طاہر رحمہ اللہ دیخواتا اعتراضون کئی پا دغی اعتراضون باندے یقیناً چی اس نکی دغی اعتراضون دادا سی اعتراض کئی نو داغا اعتراض بے زائد ہے پنور باندے اعتراض نشی کے دارنگے کسوک اعتراض کئی نو وی دادا خوفاش لوم الخوفاش تے دا چمکادر دے خاپے رکھ دے دغا خوفاش و دغا چمکادر و خاپے رکھ اگا کا پنور باندے اعتراض لگئی نو دا اعتراض داغا یقیناً چی بے زائد ہے دا پاگے باندے انورتا ہیس نقصان نرسی جسوم رائے کسوک داوی چی دا دیوبندیان ندی کنور احترازون کئی کوئی با پدغ احترازون باندے زمانگا دسر آڑو سا پروانشتی منگا دا سی گنو لکا مچ راغے و لارو واولتا منگا غیب سی دسر آڑو گوتی نوڑو بلا برا ما یو عرض کول غفتو زمانگا دا وفاق المدارس العربیہ دے چی سورا مدارس تی اگی تکل کلا حکم وی تاسو رجسٹریشن اکی داو کئی و داغو کئی نو دا خبرہ یادو ساتی چی وفاق المدارس العربیہ پاکستان مشران داغی سر ناس تی کئی خبرہ و سر سہد پورے شویدہ پاگے کی با زمانگا سن نمائندگان یہ اگر نمائندگانوں پر ذریعے بانے واسطہ باندے دغا رجسٹریشن بکی گی نو کچاہتا دعوی لکی گی و تنگول لکی گی نو دغا تنگول اغیتا وفاق المدارس العربیہ پاکستان پر رسالے کی ہم شائع شیوا نو پکار دی چی اگر رسالہ استاذی کسوک سے پیتماتا دفتر تچی منگا لار شو چی آگے کی زمانگا نمائندہ ناشی او آگا منگلا زمانگا رجسٹریشن ہو کی پدے وہ دور کے منگا پاکستانیانیو منگا اہل مدارسیو مجیدیو طبقہ اغد علماء کرامو دا منگا یقیناً یوگیل لرو پاکستان کی کم مشران دی پاکستان دی حکومت چی منگا دا آغینا گیل لرو چی آغی دا بارکے چی کم قانون پاس کر لے آغی خدا مطلب شو چی آئندہ دا پارا بل جماعت تی نہ جوڑے گی آئندہ دا پارا سوک دے دا مدرسی سر تعاون نہ کئی جماعت سر دے سوک تعاون نہ کئی دا خبرے منگتا نا یقیناً چنا منظوری دی منگا مسلمانان یو منگ بزان لے جماعت جوڑو مسلمان محلے دا پارا دا خپل کلی دا پارا دا خپل حیثیت مطابق جماعت جوڑول اگر لازم دی دا پابندیاں لگی آگا چی دا مدرسی سر تعاون کئی آگا دا جماعت سر آگا چتا ولے کی گی شپک میاشتی بد آگا سب پتہ نہ لگی دا
مسلمانانو لپاره ډېر تکلیف ده دي زمونږ زړونو ته درد را رسوونکي دي. مونږ د اشاعت التوحید و سنت نشتی چې دغه مې نشته نو زه به حق ولې نه بیانوم. زما بل څه کار دی حق بیانول. دا یقینا چې زمونږ د اشاعت التوحید و سنت دغې په ورثه کې رسېدلی دغه حق موږ به بیانو هر ځای کې چې هغه نو هغې کې زمونږ مشران ولاړ دي زمونږ علما ولاړ دي نبوت په میدان کې زمونږ مشران ولاړو هغه د رضوان الله علیهم اجمعین زمونږ مشران ولاړ باره کې زمونږ علما کتابونه هم لیکلي او هغه داسې دي چې بعضې خلک خرستو پیدا شو لیکن مخکې زمونږ علماو زمونږ مسلې واضح کړې وې هغې باندې کتابونه لیکلي وو. په کار موږ له دا دی چې موږ اشاعت التوحید و سنت د علماو سره کلک ودرېږو او دا میشن کوم چې موږ ته نن پرونه بل ورځ لا بل ورځ چې څومره بیان شو چې دا موږ واخلو او دا موږ خپلو کورونو ته خپلو کلیو ته لارو کوڅو ته